زما د سیاسي زما د صوبایي حکومت یو پوینټ ایجنډا ده چې جی زما لیډر صاحب راوباسه جیل نه. مونږ هم وایو د دې لیډر راوتل ضروري دي، راو دی باسي، دا د دې حق دی، غیر قانوني او چې کوم ناجایزه پرچې شوي دي ا دې راو باسي. خو د دې خلقو څه ګناه ده چې هسپتال مو تباه کو، روډ مو تباه کو، امن و امان مو ولا تباه کو، د پولیس تاڼې مو په ټیکو باندې ورکې، هره تاڼه دې ټایم کې په ټیکه باندې ملو شوې ده. د نورو ضلعونو داسې افسران ګمنام راوستي چې هغه د علاقې مشران نه پیژني، سیاسي مشران نه پیژني، هغه سماجي مشران نه پیژني، هغه امامان نه پیژني او هغه یې پښتانه په ټیکه ورکړي. نو ته ماته ووایه هغه پښتانه کې په واتساپ باندې علاقه چلوي او ایس پي صاحب په واتساپ باندې او په فیسبوک باندې تاڼې نه چلیږي. چې امن و امان صورتحال ما پرون خبره کړې وه نو څه ملګرو په هغې باندې اعتراض وکړو. زه وایم زه څنګه امن و امان ته ټیکو ویم. اکوړه خټک کې غله راغل او د یوفون ټاور غونتې قومي تنصیبات چې ورته مونږ ویلی شو نو هغه په مشینریانو کټ کو یوړو. دا قومي تنصیبات استعال دی. سبا به په چراټ باندې ورځي او قومي تنصیبات به کټ کوي او ته به وایې امن و امان صحیح دی. بیا د هغې نه دې خوا راشئ دي په نوشهره کینټ کې لاتعداده موټر سایکلې هغه یوړی شوي. بیا د هغې نه دې خوا لاړ شئ په رسالپور او په نوشهره کلا کې د خلقو سال دی. د خلق د ماښام نه پس ګرځېدی نه شي. پرون دې چړ پول سره د یو ټیکېدار سره 3 کسان هغه ولوټلی شو، موبایل یې ترنه وایشی شي، 12,000 روپۍ ترنه وایشي. همدغسې د پبو مین جی ټي روډ په مین بازار کې په رڼا ورځ باندې غله راغل، موټر سایکل سوار راغل، د تماچې په زور یې ترنه موبایل او پیسې واخیستې شوې. دغسې په چراټ روډ باندې وارداتونه کیږي. د په جی ټي روډ او د علاقې ملحقه علاقې چې کوم دي د روډ ناخوا برانچ روډ د هغې خو مونږ ګډو څه ویلی نه شو. نو زه څنګه ویم چې امن و امان صحیح دی؟ زه خو به بیا ویم چې مونږ پولیس ته وایو چې د پولیس دې ټایم کې نظر سترګې هغه لا د ټیرونو په ټرکونو دي، هغه لا د شګو په ټرالو دي، د مصري باندې نه راوالي تر دې اکبرپورې پورې د سیند په غاړه د هغې موبایل ولاړي او د شپې 1 بجه خو د هغې نه چې کومه ټرالي وځي نو په هغې باندې نظري. خو افسوسناکه خبره دا ده چې په دې جی ټي روډ باندې د پښتون ګړی نه مدرسه لوټ کېږي او هغې نه اتیا منه غنم ځي او غواګانې ترنه په ګاډي کې اچولی کېږي او دا پولیس ته په نظر نه راځي. په رڼا ورځ باندې په دې مین جی ټي روډ باندې غله خلک لوټ کوي په بازار کې په رڼا ورځ باندې او په دې بازار کې ولې هیڅوک پولیس والا نشته. 50 خو بینکونه دي او د دې بینکونو مخې ته پولیس والا ناست دي. نو دا ړاندو دلته خو 3 موبایلې ولاړي او په دې ټول جی ټي روډ باندې 10 موبایلې په ګش باندې وي. نو مونږ تپوس کوو چې د پولیس ترجیحات څه دي. دې ټایم کې د خلقو چې کم امیدونه دي هغه د صوبایي حکومت نه هغه مایوسه شوي دي، جي هغه کټ شوي دي او خلق مسیحا په نظر کې دي. هغه که د سیاسي جمهور د طرف نه راځي، هغه که د سیاسي پارټو د طرف نه راځي او هغه که په دې حکومت کې او بیوروکراسي کې څوک کسان راوچتېږي او که دا ګمنام خلق راځي او د اختیارات په خپل لاس کې علي. زه خو د ادارو ته وایم چې دی د څه تماشه کوي. راشئ د دې تاڼو ته کښېنئ او په دې باندې نظر واچوئ او د دې خلقو له دا تحفظ دا ورکول خو دا د ریاست ذمهواري ده. نو د خلقو سترګې هغوی ته هم دي، د خلقو سترګې د سیاسي جمهور ته هم دي او د دې خلقو نه خلق مایوسه شوي دي. د هغوی سترګې دې ټایم زما افسوس سره ویم زما د سیاسي زما د صوبایي حکومت یو پوینټ ایجنډا ده چې جی زما لیډر صاحب راوباسه جیل نه. مونږ هم وایو د دې لیډر راوتل ضروري دي، راو دی باسي، دا د دې حق دی، غیر قانوني او چې کوم ناجایزه پرچې شوي دي ا دې راو باسي. خو د دې خلقو څه ګناه ده چې هسپتال مو تباه کو، روډ مو تباه کو، امن و امان مو ولا تباه کو، د پولیس تاڼې مو په ټیکو باندې ورکې، هره تاڼه دې ټایم کې په ټیکه باندې ملو شوې ده. د نورو ضلعونو داسې افسران ګمنام راوستي چې هغه د علاقې مشران نه پیژني، سیاسي مشران نه پیژني، هغه سماجي مشران نه پیژني، هغه امامان نه پیژني او هغه یې پښتانه په ټیکه ورکړي. نو ته ماته ووایه هغه پښتانه کې په واتساپ باندې علاقه چلوي او پولیس والا نه لوکیشن یې علي. بیا ایس پي صاحب په بنګله کې پروت دی په ډبل بیډ باندې او په واتساپ تاڼه چلوي. ایس پي صاحب په واتساپ باندې او په فیسبوک باندې تاڼې نه چلیږي.
زه افسوس سره وایم پولیس مکمل طور باندې ناکام شوی دی او دې ټایم کې چې کوم زما سیاسي مشران دي هغوی له دې کې کردار ادا کول پکار دی او د دې خپلو خلقو تپوس کول پکار دي ګنې دا روان وخت کې د دې سیاسي جمهور نه هم د خلقو چې کوم اعتماد دی هغه اوچتېدونکی دی او بیا به خلق هم همدغه نورو طرف ته به بیا مجبوري او مجبورن به وایي چې یاره دا دې راشي او د هر څه یې سنبال کړي ځکه چې زما سیاستدان کې دا جرأت هم نشته او دا ګټ هم نشته چې ما ته تحفظ راکړي او زما معاشي صورتحال ټیک کړي